بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نو منګه دا کلمې دریم قسم چې کوم د حروف په بیان کې ده دا غي ذکر منګه شروع کړو او منګه ویل چې په دې کې با د اولس قسم حروف ذکر کړي پای کې اولنې حروف جره حروف جره اولس دي او د دې عمل دا دی چې دا په اسم باندې داخليږي او اسم لرا جر ور کوي د حروف جاره دي تزکه وي چې جر معنی دا راخودل او دا هم د فعل معنی یا د شی به فعل معنی فل مدخول طرف ته راکاږي نو دیتا حروف جاره تزکه وي بیا دا حروف جاره د دې خو یو د ټول لفظي عمل خدا دی چې په اسم باندې داخليږي او اسم لرا جر ور کوي او معنوي عمل د هر حرف چې دا جدا جدا ده چې هغه ویل شو دویم حروف نجرینا د حروف تفصیل چې کوم بیانې هاري حروف مشبه بالفعل یعنی هغه حروف چې د فعل سره مشابهت لري دا شپږ حروف دي ان ان كأن ليت لكن لعل شعر واحد دی دې شعر کې ان بأنا كأن ليت لكن لعل ناسب اسما رافع در خبر زد مولا پدې کې یو د حروف مشبہ بالفعل او خپل حروف مشبہ بالفعل کم دي دویم د حروف مشبہ بالفعل عمل خو چې حروف مشبہ بالفعل څه عمل کوي دا په مبتدا او خبر باندې داخليږي اسم لرا نسب ور کوي او خبر لرا رفع ور کوي د ما ولا د زید پشان دي یعنی ما ولا د اسم لرا رفع او خبر لرا نسب ور کوي د اسم لرا نسب او خبر لرا رفع ور کوي خا بیا دي حروف مشبہ بالفعل ولي وي ځکه چې دا حروف د فعل سره مشابهت لري لفظي تور باندې هم معنوي تور باندې هم عملی تور باندې هم لفظي تور باندې د فعل سره مشابهت ده لکه څنګه چې د فعل اخر د فعل ماضي اخر مبني بر فتح وي د قشان دي د دې حروف اخر هم مبني بر فتح وي ان كأن ليت لكن لعل لکه څنګه چې فعل ثلاثي او رباعي راځي د قشان دي دا حروف ان او ان او ليت دا به ثلاثي او لعل او دا چې دا پکې کأن دا پکې دغه دي څور ته رباعي دي بیا لفظي عمل خو دا ده معنوي عمل دا ده چې بدی کې بدی حروف کې د فعل معنی پرته ده لکه ان په معنی د حققت باندې راځي کأن په معنی شبهت باندې راځي لكن په معنی د استدرکت باندې راځي لیت په معنی تمنیت راځي او لعل په معنی ترجیت راځي د دې حروف د فعل سره عملی طور باندې هم مشابهت ده عملی طور باندې لکه څنګه چې فعل متعدی په دوو اسمونو باندې داخليږي اولنی اسم لرفع او دویم لنصب ور کوي دغه شانت ده هم په دوو اسمونو باندې داخليږي یو لنصب او بل لرفع ور کوي چونکه دا عامل ضعیف دي او فعل چې دا عامل قوي دی دا حروف د فعل په نسبت باندې قوي دي ناغل اولنی لرفع او دویم لنصب ور کوي او دا حروف چې دا اولنی لنصب او دویم لرفع ور کوي واښو به نه دا ورته یعنی دی حروف ته مشبہ بالفعل ولي وي دا حروف د فعل سره په شکل مشابهت لري دا حروف ته فعل سره په لفظ کې مشابهت لري معنوي تور باندې مشابهت لري او عملی تور باندې هم لفظي تور کې دوه خبرې دي یو دا چې لکه د دې څنګه چې فعل ماضي اخر مبني بر فتح وي دغه شان د اخر مبني بر فتح وي او لکه څنګه چې فعل ثلاثي او رباعي راځي دغه شان د بدی حروف کې هم بعض ثلاثي راځي او بعض پکې سره دي او معنا پکې د فعل پرته ده لکه ان سبا معنا باندې د حققت ما په معنا باندې او كأن او لكن استدركت ليت تمنيت او لعل ترجيت او عملی مشابهت سره لکه څنګه چې فعل متعدی په دوه اسمونو باندې داخليږي
اولنی له رفع او دویم له دغه شان دا هم په دوه اسمونو باندې داخليږي اولنی له اسم له اولنی اسم ته نسب او دویم ته او په دې کې دا فرق ځکه دی چې اسم چې دی نه دا په عمل کې دا فعل په نسبت باندې کمزور دی پوه دا غروپ په دې د فعل په نسبت باندې په عمل کمزوري دي پوه شو به باندې خاجي دې زه پوره به زو مخکې حروف فصل ذم فصل الحروف المشبهه بالفعل هغه حروف چې د فعل سره مشابهت لري سته ناغش پک دي کم دي ان كأن ولكن ليت او لعل هذه ده عمل سره نو عمل خير وهذه الحروف تدخل على الجمله الاسميه ودا حروف دا داخلي کی په جمله اسمیه باندې او عمل څه کوي تنصب الاسم وترفع الخبر اسم لره نسب او خبر لره رفع ور کوي کما عرفت لك څنګه چې دا خبره ته پیژندلې ده لکه ان زيدا قائم فان زيدا قائم کې دې ترکه بسنګ کوما ان عرفتنا مشبه بالفعل او زيدا اسم ان قائم دلګ ان سامل کړه فجمله اسميه باندې داخل شوی ده وقد يلحقها مل كافه وكلا كلا د دې حروف سره ما داخل شي چې ما داخل شي نو ما کافه عن العمل وي ما کافه عن العمل مطلب دا دی چې ګورا ان او ان په جمله اسمیه باندې داخليږي او لیلا نسب او دویم لرف ور کوي او چې کله په دې معنی ما کافه داخله شولا نو په دغه وخت کې بیا د په مبتدا خبر باندې داخليږي او نو بیا د خپل عمل کوي پوه شئ کپه په مبتدا خبر باندې داخليږي او باندې داخليږي په فعل باندې هم داخلي دي شي بیا او دا عمل به هم نه کوي پوه شئ به نه لکه قرآن مجید کې انما يخشى الله من عباده العلماء نو انما دلګي ګوره په ان په فعل باندې داخل شوی یا انما قام زيد انما انا لكم بمثل الوالد بیا وسلم فرمای نو دا ټول بیا په هر څه باندې داخلي دي چې انما چې کنه دا ما سره داخله شي نو دا بیا په اسم باندې هم داخلي او په فعل باندې بیا هم داخلي دي شي وقد يلحقها ملکافه او کله کله ملحقیږي د دې سره یعنی راضی د دې سره په وسکیږي د دې سره ما کافه فتكفها نو بیا دا منکوي هغه لرا یعنی د دې چې دا عمل کوو کنه دا خو د فعل سره د مشابهت د وجه نه کوو نو چې کله په دې باندې ما کافه ولګیدله نو د فعل سره هغه مشابهت ختم شو چې د فعل سره مشابهت ختم شو نو هغه عمل بنه کوي لکه پوه شو به باندې ورا چې کله ان راغی کنه د ان سره ما رااله نو د دې او د عامل او د معمول په منځ کې فصل لاغی د عامل او د معمول په منځ کې سره راغی او دا خو عامل ضعیف دي نو لهدا چې فصل بګراغ نو وسه عمل لګي پوه شو به باندې لکه به باندې پوه شوي فتكفها عن العمل نداب منکبی بیا د عملنا د عملنا یعنی چې کوم عمل کو کنه چې په اسم او په خبر باندې داخلي دو اسم لنسب او خبر لرفع نو بیا نه کوي وحين اذن تدخل على الافعال او بدا وقت بیا بدا داخلي کې بسمانه وافعال باندې لکه طبعا انما قام زيد او انما حرم عليكم الميتة ندی به موږ بیا ترکیب څنګه کو ان افضل مشبه بالفعل او ما كافى عن العمل قام فعل او زيد ولا فاعل فعل سره خپل فاعلنا یا بدل ډایرک وې چې انما کلمه حصر انما کلمه حصر به ان شاء الله تاسو بیا دروس البلاغه مختصر معنی کا او به ورسولې نو دوه کاله بعد بیا دغه شروع کې ان شاء الله یو کال بل مثال سره بیا کې نو آئے کلمات الحصر دی ادات الحصر چې په آئے کې خاصواله پیدا کیږي نو سلوړ طریقې یو پکې انما ده خبرې باندې پوښتې تاسو ها وس وی کنه چې د دې حروفو د دې ان او کأن د دې معنوي عمل لفظي عمل خو د ټول یو دی چې دا به جمله اسمیه باندې داخليږي اسم له نسب او خبر لا طرف ور کوي دا هر معنوي عمل چې جدا جدا دی ان او ان دا دوانه د تحقیق د پر راځي د تحقیق د پر خو دوانه راځي بری کو دا دوانه یو ده د تحقیق د پر راځي بیا دا لري چې پرې ان او باندې کې فرق سره نو ان چې د دې په ذریعہ سره د جملې معنی نه بدليږي بلکې د جملې په معنی کې مضبوطواله پیدا کیږي او ان چې دا جملې لرا په حکم د مفرد کې ګرځي ان
جملې لره په حکم دا مفرد کې کوي او ان د سینه کوي ان با جملې معنی نه بدلای اب بس څنګه واقع شنه او سب پیدا تحقیق پکې پیدا کوي تحقیق خالي او په حکم د مفرد کې ګرځي د دې طریقه دا ده چې د دې خبر نه به مضاف جوړ کې دا خبر نه به څه جوړ کې مضاف جوړ کې او دې اسم طرف ته اسم نه به مضاف له جوړ کې لکه ان اذا قام زيد ان قام زيد ان زيد قائما ان زيدا قائم ندی کې خبر څه چره قائم ندی ما مصدر راواله او مضاف ته جوړ کې قیام بشي قیام زيد نن وای چې دلته کې دا جمله په حکم ان زيد قائم ان زيدا قائم دا په جمله په حکم د سکه دا د قیام زید کې دا واښو به معنی یعنی دا جملې لپاره په حکم د مفرد کې ګرځي جملې لپاره په حکم د مفرد کې ګرځي نو جمله چې د جملې چې موږ مفرد جوړو نو څه طریقې کار دی خبر پر اولو د خبر نه ما مصدر مضاف خبر بسکو مصدر به کو مضاف او د اسم نه بس جوړو مضاف له دې ته ویل کېږي مضمون جمله څور ته وي تاسو به خاصیت له ابواب شروع کړی دي پای کوم ان شاء الله تاسو وای چې دا په هر دای کې بدا راځي تاسو ته په هر خاصیت کې وعلم پوښ باندې معنی ان مکسوره الحمزه چې ان یعنی چې کله په حمزه باندې مکسوره وي ان وي ان نوي لا تغير معنى الجمله دا جمله معنی نه بدلوي بل تؤكدها بلکې دا جمله هغه معنی مضبوطه وي وان مفتوحه الهمزه او ان چې په حمزه باندې فتحه وي پدېږي ما بعدها من الاسم والخبر في حكم المفرد دا سره د خپل اسم او خبر نه په حکم د مفرد کې وي واښو به معنی ها لکه تاسو د ترکیب کې علم ان زيدا قائم نو څه ترکیب وکړي علم فعل او ان او ضمیر پکې فاعل کا او ان حرف مشبہ بالفعل زين اسم ان قائم الخبر ان سره خپل اسم او خبر نه په تعویل مفرد سره مفعول به شو واښو به معنی خالي ولذلك يجب الكسر اذا كان في ابتداء الكلام وزديدنا دا بیانې چې په کوم ځای کې به موږ ان وایو او په کوم ځای کې به موږ ان وایو نو ډېر څه ځګونه دي څه تقریبا یو له ځګونه دي او دلته لګ ذکر کړی دي چې څونه د ذکر کړی هغه به سره موږ وایو نو چې په ابتدا د کلام کې راځي نو بای کې به ان راځي ان به راځي یعنی په دې کې دغه سره څه ورته وایي قاعده په کې دا لګره قاعده چې په کوم ځای کې د جملې ضرورت وي جو الته به موږ جمله راو باسو دا الته به موږ ان راکو او چې په کوم ځای کې د جملې ضرورت نه وي د مفرد ضرورت وي نو الته به موږ ان لګو پوه شئ وځه سره خبره شو د جملې په شروع کې ان راځي د قول نو ورسو ان راځي ځکه د قول نو ورسو مقوله او مقوله چنده جملې مقوله دغه راکېږي دغه شان د موصول نو ورسو به ان راځي دغه د موصول نو ورسو سره راځي سله راځي او د سله لپاره دا خبره ضروري ده چې دا به صحیح پایګه به دغه شان دي کله چې په خبر باندې لام داخل شوی لام تاکیدیا نو بیا به هم ان به منغوي دغه لام تاکیدیا دا په مفرد باندې داخليږي دا په جمله باندې داخليږي پوه شو مې معنی ترين علاوه نور دیونه دي لکه په جواب قسم کې جواب قسم چونکه جمله وي نو باندې کې بسر راځي ان برازي دا شان د ندان ورستو چې دا غوي جواب نه ده يا بني ان الله اصطفى نالدمهم ان راځي دغه شان د حتی ابتدائیه ورستو د حرف تنبین ورستو لکه الله تعالی فرمای الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم د دعا ورستو ربنا اننا سمعنا منادي ينادي اډه څه دي نو ولذلك يجب الكسر چې واجب د کسره یعنی ان ویل ضروری دي کلا اذا كان في ابتداء الكلام کله چې دا ان راشي په ابتدا د کلام یعنی ابتدا د کلام کې راشي ان به ان بنو ځکه چې دا زیر جملې ده لکه ان زيدا قائم ان الله غفور رحيم ان الله سميع عليم ان الله على كل شيء قدير ان الله لا يحب المستكبرين دا ټول جوړي وبعد القول او دا قول نورستو
يعني قال يقول قول نه قول مصدر دلیل وروسته که هر قسم فعل هر قسم فعل راغی لکه قال راغی یقول راغی قائل راغی هر قسم فعل راغی خو چې د قول مصدر نه مشتق شوی چې د قول مصدر نه مشتق شوی نو هغه به دای وروسته به ان راځي ولی ځکه چې د قول نه وروسته سره راځي مقوله او مقولې د پر دا خبره ضروري چې دا به سوي جمله به وي وبعد القول او د قول نورسو قول او وما يشتق منه لاندې ورته لیکل دي هغه چې د قول مصدر نه مشتق شوی وي كقوله تعالى قال انه يقول انها بقره نذكر قال نقال نورسو انه راغ بیا يقول له يقول نورسو انها بقره ده لکه په شو بني معنی وبعد الموصول او د موصول نورسو بهم ان راضي د موصول نورسو چې کما د موصول نور څه راځي سله او د سلې نه پر دا خبره چې دا بسوي جمله خبريه وي نه دا ما رايت الذي انه في المساجد ما نه الا اصل چې بشکا په جمعات کې نو زګور دا الذي اسم موصول له د دې نو انه في المساجد راغله وان كان في خبره اللام او کچرته د دې په خبر کې سوي لام یې د جملې په خبر کې چې کله د کله ان حرف مشبہ بالفعل په خبر کې لام راغلی وي نو دا به هم ان وایو ولی ځکه چې لام تاکید د لام تاکید د جملې په معنی کې تاکید پیدا کوي لام د جملې په معنی کې تاکید پیدا کوي او مفرد کې نه پیدا کوي لکه ان زیدن لقائم لکه پوښښ وی دی باندې پوښښ دلیل علاوه نور دغه لکه په جواب قسم کې او د ندان ورستو او د حتی ابتدائیه ورستو د حرف تنبین ورستو دعا ورستو دغه امید ناراضي ويجب الفتح خالي وزدي زنا اقوا په کتاب کې سلور دی ذکر کړل چال لګي ومنګ ان مکسوره وایو وس ان مفتوحه په کوم ځای کې وایو نو په کتاب کې او ځای ذکر کړی دي دا غي لنډه دغه ده چې په کوم ځای کې دا په ځای د مفرد کې استعمالېدو په کوم ځای کې دا په ځای د مفرد کې استعمالېدو نو الته کې به ان راځي په ځای د مفرد کې استعمالېږي لکه مطلب دا فاعل جوړيږي یا مفعول به جوړيږي یا چې نه دا مبتدا جوړيږي یا مضاف الیه جوړيږي یا مجرور جوړيږي یا د لون ورستو راشي د لولان ورستو راشي نو بری ټول دیونه کې با جونکې دا مفرد دی دي ځکه فاعل دی دا مفرد وي مفعول به مفرد وي مضاف الیه مفرد وي مجرور مفرد وي لہذا کله دی کدا په ترکیب کې مبتدا جوړې دا یا فاعل جوړې دو یا مفعول به جوړې دو نو موږ په هغه ټیم کې ان بوایو ان بنوایو واښوي او د دې باندې دغه کنه ټول یو شان ترکیب پیدا چې ان سره د خپل اسم او خبرنا په تعویل د مفرد سره فاعل یا په تعویل د مفرد سره مفعول به یا په تعویل د مفرد سره مضاف الیه اوس په ګوره به ذکر کړي ويجب الفتح او واجب د پدې حمزه باندې فتحه واجب د پدې حمزه باندې فتحه یعنی ان حيث يقع فاعلا کله چې دا فاعل شي کله چې دا سوي فاعل واقع وي یعنی سره د خپل څه د خبرنا فاعل واقع وي لکه بلغني ان زيدا قائم بلغني ان زيدا قائم وزدي چې څو تغره واسمه کنه مضمون جمله بر واسم دا مضمون جمله به فاعل مضمون جمله در واستلو طریقه سره خبرنا مصدر مضاف جوړ کما نو تقول دلته ان زيدا قائم کې خبر څه شي قائم ندینه به مصدر او باسمه قیام او د اسم نه به مضاف له لوګم نو سبا شي قیام دی نو بلغني ان زيدا قائم د دې څه ترتیب کومه بلغ فعل نون وقايه يا ضمير منصوب متصل مفعول به ان ارتنا مشبه بالفعل او زيدا اسم ان وقائم ان سره قول اسم او خبرنا بما فتاويل مفرد سره فاعل شو د بلغ لپاره نو دا په اصل کې څه بلغني قيام زيد بلغني وحيث يقع مفعولا او قرآن مجيد مثال اولم يكفيهم ان انزلنا عليك الكتاب اولم يكفيهم ان انزلنا عليك الكتاب ما ان انزلنا عليك الكتاب ذا يكفي ده فاعل وحيث يقع مفعولا او كلتي دا ان سره خپل اسم او خبرنا مفعول واقع کیږي لکه کرهت انك قائم
كرهت انك قائم دل مضمون جمله بسي انك قائم څنګه قيامك ګره مصدر خبرنا مصدر جوړ کا مضاف جوړ کا او اسم نے مضاف له جوړ کا نو څه بشي قيامك ترکیبو كرهته فعل فاعل انك قائم ورب مشبه بالفعل ساقل كما خبرنا فتاويل مفسر مفعول به كرهت قيامك لا اصل دي وحيث يقع مبتدا او كلا جدا سجود شي مبتدا واقع شي لك عندي انك قائم عندي انك قائم مضمون جمله بسره ودي عندي ان ما بغنا ويقنا قيامك عندي قيامك تركيبه عندي مضاف مضاف الیه مفعول فيه شو لچاره بارا ثبت فعل معذوب سره خپل اسم او خبرنا سره خپل فاعلنا مفعول فينا خبر مقدم او انك قائم بتاويل مفرد سره مبتدا مؤخر لك اصل کې لسته عندي قيامك يعني استا قيام زما سره ده قرآن مجید کې او من آیاته انك ترى الارض خاشعه وحيث يقع مضافا اليه او کله چې دا واقع شي مضاف الیه کله چې دا ان سره خپل اسم او خبر نه سو واقع شي مضاف الیه لکه د دې لپاره مثال نحو عجبت من طول ان بکرا قائم مضمون جمله قيام بكر عجبت من طول ان بكرا قائم تركيبه عجبت فعل فاعل من عرفه طولي مضاف طولي او ان بكرا قائم سره خپل سم خبرنا مداویل مفرد سره مضاف الیه شو راځه بارا مضاف سره خپل مضاف الیه مجرور شو من جار مجرور ظرف له متعلق شو چا پوره لکه پوښوي دلته با مضمون جمله لکه د سره اصل کې عجبت من طول قيام بكر عجبت من طول وحيث يقع مجرورا او كلا دا مجرور واقع شيء يعني ما كده حرف جر شيء هذا مجرور وي لك عجبت من ان بكرا قائم عجبت من ان بكرا قائم ماذا عجبك دا زيد ودردونا مضمون جمله قيام بكر عجبت فعل فاعل من عرفه ان بكرا قائم سره خپل اسم او خبرنا مداویل مفرد سره مجرور شو من جار قرآن مجید کې ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق ذلك مبتدا بار فجر او ان الله نزل الكتاب بالحق دا مجرور ده وبعد لو او دا لو نورستو چراشي کنه ندا به هم ان مقدر وي دا النبوي دا لو نورستو تک کنه چې دا لو تلین دا داخلي کې په فاعل باندې یعنی دا لو نورستو چې لو دا همیشه پر داخلي کې په فعل باندې لو داخلي کې په زمانه ځکه لو شرطیه ده او لو داخلي کې په زمانه په فعل باندې فعل به یا حقیقتا وي او یا به فعل جنن دا بسوي حکما وي تقديرا وي نو دل ګور لو انك عندنا لو انك عندنا لا اكرمتك نو دل کې لو انك لو داخل شوی ده په ان کما نه نمنګه پوښو چې دلته دا لو داخله کا شرطیه ده او شرطیه په فعل باندې داخليږي دلته په اسم باندې داخل شوی نه نو مو چې په اسم باندې خدا داخلي دي نشي او دلته داخل شوی نه نو مو ضرورت لکه سل شوی ده چې لو ترين دا حرف شرط انك عندنا فعل فاعل ان حرف مشبه بالفعل كذا من اسم ان عندنا مضاف الیه دا بس شي دا بداویل مفرد سره فاعل چې د ثبت فعل موصوف د پاره سبا شي بداویل مفرد سره بس شي فاعل بشي د ثبت فعل موصوف د پاره ثبت فعل موصوف سره خپل فاعل او خبر دا شرط او لا اکرمتک فعل فاعل او مفعول به دا بس شي جزاء بشي لکه پوښتنه مې معنی لو انك عندنا دلك ګوره لو نورستو جنین دا به هم ان راځي ځکه لو جنین دا شرطیه راځي او د شرط نورستو څه پکاري فعل پکاري فعل یا حقیقتا وي یا تقدیرا وي دلته فعل جنین دا حقیقتا نشته نو موږ تقدیرا دلته فعل لو باسو او موږ وایو چې انك عندنا ان سره خپل اسم او خبرنا فتاویل مفسر فاعل شو ثبت فعل محذوف ظفاره نو اصل کې دې سره لو ثبت عندنا لاكرمتك کته زموږ سره وې زموږ سره ثابت وې دا موږ اکرام کړو قرآن مجید کې لو ان الله هداني لكنت من المتقين
وبعد لولا هذا لولا نه جنين دا هم رستبا ان مقدر وي دا لولا نه رستبا هم ان براجي ان براجي ان بنا راجي دا لولا نه رستبا ان راجي ځکه لولا چې کنه دا ابتدایي او د خبر دا مبتداوي لولا همیشه لپاره مبتداوي او خبر محذوفي ځکه لولا انه حاضر لغاب زيد کچته دې نه کچته دا زید حاضر نه زید بغایب شو هغه په شو بني باندې نو ګوره مونږ دا وی لاول خو مونږ د حروف مشبہ بالفعل دا کو چې حروف مشبہ بالفعل کم دي او درې عمل څه ده او شعر مونږ وی دویم نمبر دی د حروف مشبہ بالفعل ولي وای نو خبره مونږ کړه بیا مونږ دا خبره وکړه چې د دې حروف هر اور چې د خپل معنی وي په دې حروف مشبہ بالفعل باندې چې ما کاف داخل شي نو دا بیا عمل نه کوي یعنی بیا غو نه دا ولا ضرورت دی چې په اسم او په خبر به داخليږي او نو ولې اسم منصوب خبر مرفوع پکار دی بل خبره مونږ دا وکړه چې ان او ان جنین دا راځي د جملې دا تاکید د پاره او ان جنین دا راځي چې جملې لپاره د مفرد په حکم کې د ګرځول لپاره بیا په کوم ځای کې به ان راځي او په کوم ځای کې به ان راځي نو چې په کوم ځای کې دا د جملې په ځای باندې راشي نو الته کې به دا ان به استعمالو او په کوم ځای کې د مفرد په ځای باندې راشي نو الته به ان استعمالو لکه په ابتدا د کلام کې راشي د قول نو ورستو راشي او د سلین او د موصول نو ورستو راشي او لام تاکید په خبر باندې داخل شي نو باندې سلور دیونه کې په کتاب کې چې کوم ذکر کړي نور د جواب قسم نو ورستو دعا نو ورستو نو آی کې به ان استعمالو او چې په کوم ځای کې د مفرد ضرورت وي د مفرد په ځای باندې استعمال شل د ان لکه دا کله فاعل په ځای باندې کله د مفعول په ځای باندې کله د مضاف الیه په ځای باندې د خبر په ځای باندې د مجرور په ځای باندې د لون او د لولان او چې کله راشي نو ان به استعمالو ودا خبره کوي چې دا ان دا خبر نه د ان دا خبر دا کله مرفوع راځي او کله منصوب راځي کته ګوره د ان دا اسم او خبر دا اسم او خبر دا غو دا اسم په اصل کې مبتدا نه کړه ان داخلي په مبتدا خبر باندې کنه او بیا په دې مبتدا کې دا عمل وکي نو ان جنن دې تمنګ بیا وای د ان اسم نو خبر کته د دې اسم د دې ان مشبہ بالفعل د اسم په لفظ باندې عطف کې نو بیا منصوب ویل شي او کله دې په دغه باندې عطف کې په معنا باندې په محل باندې عطف کې نو بیا مرفوع وي پوه شو مې باندې دا ګوره مثال دی ويجوز العطف او جائز دی عطف على اسم ان المكسوره باغا اسم د ان مكسوره بالرفع والنصب يعني رفع هم ولا شيء ونصب هم ولا شيء چې رفع وي نو دا بیا عطف کې په اعتبار دا محل باندې او چې لفظ په دغه منصوب نه دا په نصب باندې لکه ان زيدا قائم ان زيدا قائم وعمر هم ولا شيء وعمر هم ولا شيء نو کته د سوي چې ان زيدا قائم وعمر نو بیا په ترکیب موږ دې څه کوو چې ان هذا مشبہ بالفعل زيدا معطوف عليه وحرف عطف عمر معطوف ته په محل د ان په محل د اسم د ان په سمانی او محل د مرفوع ده کنه محل سره زکه دا په اصل کې څه واقعي مبتدا پوه شو به معنی معطوف معلوف علی سره معطوف سره خپل معطوف علی اسم شو د ان او قائم ولا خبر او یا به دې کې چې ان زيدا وعمرا قائم نو بیا به ترکیب دې کوم چې انا حرف مشبہ بالفعل زيدا معطوف عليه وحرف عطف عمرا معطوف ده په لفظ د ان باندې پس باندې په لفظ د اسم په لفظ د اسم واښو به معنی نو دا معطوف سره خپل معطوف نه اسم د ان او عمر قائم ولا خبر هغه واښو به معنی پورا نه راغوم بسه زه واړو دا شابه دا هو شعر وایي